بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږ 9 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه فعل جهد بلم، فعل امر او د فعل نهی کوم گردانونه دي نو هغه بیانو. خو ته دې گردانونو د ذکر کولو نه مخکې په یو څو خبرو باندې ځان پوه کول دا انتهایی ضروری دي. لومبۍ خبره دا ده چې د فعل مضارع څوارلس صیغې دي او دغه څوارلس صیغې د اخر په اعتبار سره په 3 قسمه دي. په دې کې 15 صیغې داسې دي چې هغه د ضمیر بارز نه خالی دي، یعنی په هغې 15 صیغو کې ضمیر دا ښکاره نه وي بلکې پټ وي. او هغه 15 صیغې دا دي: واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. او دا 15 صیغې دا مونږ په دې سور مارکر باندې لیکلي دي نو بالکل واضح ښکاري. نو دا 15 صیغې داسې دي چې د دې په آخر کې ضمیر بارز نه وي. نو دا خو یو قسم شو. دویم قسم دا دی چې 7 صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي وي. او هغه 7 صیغې دا دي: 4 د تثنیې دي، 2 د جمع مذکر دي یعنی جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر، او بل د واحد مؤنث حاضر صیغه. په دې 7 صیغو په آخر کې چې کوم نون دی دی نون ته به مونږ نون اعرابي وایو. او دغه 7 صیغې دا مونږ په دې سور مالکر باندې په دې شین مالکر باندې لیکلي دي. او 2 صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې نون دا د جمع مؤنث وي، یعنی هغه د جمع مؤنث صیغې دي: جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر. او د دې په آخر کې چې کوم نون دی نو دغه نون دا مبني دی او دې ته نون د جمع مؤنث هم وایي. او دغه 2 صیغې دا مونږ په دې تور مارکر باندې لیکلي دي. د یرمینا دغه 2 صیغې دي: یرمینا او ترمینا. دویمه اهمه خبره دا ده چې دغه 15 صیغې چې کوم د ضمیر بارز نه خالی دي، چې کله دغه 15 صیغې د ناقص او د لفیف نه راشي نو ته دې په آخر کې به حرف علت وي. نو دغه حرف علت یا به یا وي لکه څنګه چې د یرمی په گردان کې ده، یا به دغه حرف علت الف وي لکه څنګه چې د یرزوا په گردان کې دی، او یا به دغه حرف علت وو وي لکه څنګه چې د یدعو په گردان کې دی. درېمه اهمه خبره دا ده چې کله مونږه د ناقص او د لفیف کما فعل مضارع ده په دې باندې مونږه لم داخل کو، یا لام امر داخل کو، یا لای نهی داخل کو، یا مونږه تدینه امر حاضر معلوم جوړو. نو هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز نشته دی، نو چې کله دغه 15 صیغې د ناقص او لفیف نه راشي نو مونږه دا خبره وکړه چې د دې په آخر کې به حرف علت وي. نو چې کله په دې باندې مونږه لم داخل کو، یا په لام امر داخل کو، یا په لای نهی داخل کو، نو ته دغه 15 صیغو نه به دا حرف علت دا به غورځېږي. نو مونږ سره به شي لم یرمی، لم ترمی، لم ترمی، لم ارمی او لم نرمی. همدغسې حساب په یرزوا کې دی چې ته دې نه به دغه الف غورځېږي. نو دغه 15 صیغې به مونږ سره شي لم یرزوا، لم ترزوا، لم ترزوا، لم ارزوا، لم نرزوا. او همدغسې تفصیل دا په یدعو کې هم دی چې کله مونږ په دې باندې لم داخل کو، یا په لام امر داخل کو، یا په لای نهی داخل کو، نو ته دې په آخر کې چې دا کم حرف علت وو دی نو دا به غورځېږي. نو مونږ سره به شي لم یدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو. او په دې کومو 7 صیغو کې چې نون اعرابي دی نو دغه نون اعرابي دا به هم وغورځېږي. نو مونږ سره به
دغه صيغې شي لم يرمیا، لم يرمو، لم ترمیا، لم ترمیا، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا. او دا کمی دو صيغې چې مبني دي يرمینا او ترمینا، نو دغه دو صيغې دا به په خپل حالت باندې برقرار وي. نو چې کله مونږ لم په نمونه نمبر 1 باندې داخل کو، نو مونږ سره به د لم پوره گردان شي لم يرمي، لم يرمیا، لم يرمو، لم ترمي، لم ترمیا، لم يرمینا، لم ترمي، لم ترمیا، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا، او لم ترمینا، لم ارمی، لم نرمی. چې په نمونه نمبر 2 باندې مونږ لم داخل کو، نو مونږ سره به گردان شي لم يرزوا، لم يرزویا، لم يرزو، لم ترزوا، لم ترزویا، لم يرزوینا، لم ترزوا، لم ترزویا، لم ترزو، لم ترزوی، لم ترزویا، لم ترزوینا، لم ارزوا، لم نرزوا. او چې په نمونه نمبر 3 باندې مونږ لم داخل کو، نو مونږ سره به گردان شي لم يدعو، لم يدعوا، لم يدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم يدعونا، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعي، لم تدعوا، لم تدعونا، لم ادعو، لم ندعو. نو مخکې خو مونږ سره د ناقص او د لفیف د فعل مضارع د گردانونو یادولو د پاره دا درې نمونې وي، يرمي، او دویمه نمونه وا يرزوا، او دریمه نمونه مونږ سره وا يدعو. خو اوس به مونږ سره دا درې نمونې جوړې شوې، یو د لم يرمي شوه، دویمه د لم يرزوا شوه، او دریمه د لم يدعو شوه. یعنی هغه نمونه چې د هغې په آخر کې زیر وي، او دویمه نمونه مونږ سره دا شوه چې هغه نمونه چې د هغې په آخر کې زبر وي، او دریمه نمونه دا ده چې د لم داخلېدلو نه بعد د هغې په آخر کې پیش وي. نو کوم طالب علم چې د لم يرمي گردان یاد کو، نو دا گردان به دغه طالب علم له هغه فائدې ورکوي کومې فائدې چې د يرمي گردان ورکولې، او کوم طالب علم چې د لم يرزوا گردان یاد کو، نو دا به هم هغه طالب علم له هغه فائدې ورکوي کومې فائدې چې نمونه نمبر 2 یعنی د يرزوا گردان ورکولې. او کوم طالب علم چې د لم يدعو گردان یاد کو، نو دا به هم طالب علم له هغه فائدې ورکوي کومې فائدې چې نمونه نمبر 3 یعنی د يدعو گردان ورکولې. خو فرق په دې دوړو نمونو کې دا شو، په يرمي او په لم يرمي کې، په يرضوا او لم يرضوا کې، او په يدعو او په لم يدعو کې، چې د لم د داخلېدلو نه بعد د دې 5 صيغو په آخر کې چې کوم حرف علت دی، نو دغه حرف علت به غورځېږي، خوا که یا وا او که الف او که وو، او د وو صيغو نه به نون اعرابي دا غورځېږي. نور د دواړو افادیت دا یو شانتی دی. دویمه اهمه د فائدې خبره به مونږ دا وکړو چې کوم طالب علم د لم يرمي گردان یاد کو، د لم يرزو گردان یاد کو، او د لم يدعو گردان یاد کو، نو دغه طالب علم د فعل امر او د فعل نهي ټول گردانونه یاد کړل. خو فرق پکې صرف بشروع کې دی، او هغه دا دی که بالفرض مونږه د لام امر گردان کو، نو مونږ به په شروع کې لام امر مکسور راوړو، لم به درې کو او ته دې په ځای به مونږ لام امر ولګو. نور څنګه گردان چې د لم دی، نو هغه شانتې گردان دا به د لام امر وي. او که مونږ لا نهي ته جوړو، نو مونږ به د لم په ځای باندې لا راوړو. البته دلته به مونږ دا خبره یاد ساتو چې د لم، لام امر او د لا نهي کم گردان دی، نو په دې گردان کې بالکل فرق نشته دی. صرف فرق په لم، په لام امر او په لا نهي په دغه الفاظو کې دی. یعنی که مونږ د فعل جهت به لم گردان کو، نو شروع کې به لم وي او نور دغه گردان به وي. او که مونږ د لام امر گردان کو، نو په شروع کې به مونږ صرف لام امر مکسور راوړو، نور به دغه گردان وي. مثلا دغه يرمي، يرميا، يرزوا، يرزويا، يرزو الى اخره، او يدعو، يدعوا، يدعو د اخره پورې. او که مونږه په دې باندې لا نهي داخل کو، نو بیا به هم بعینه دغه گردان به وي. البته دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې د امر حاضر معلوم کوم شپږ صيغې دي،
نو هغه د اخر نه یعنی د علامت د مضارع نه وروستو چې کم الفاظ د لم په گردان کې دي نو هغه الفاظ دا به د امر حاضر معلوم په گردان کې هم وي. مثلا که مونږ دلته وګورو په ترمی، ترمیا، ترمو، ترمی، ترمیا، ترمینه دا مونږ سره د لم گردان دی. نو که د دې تا علامت د مضارع نه وروستو مونږ وګورو نو څنګه الفاظ او څنګه حرکات چې د لم د داخلېدلو نه وروستو دي نو هغه شانتې حروف او حرکات د په امر حاضر معلوم کې هم دي. دغسې په دې گردان کې دي، په دې گردان کې دي او په دې ادعو په دې گردان کې هم دي. البته فرق په شروع کې دی ځکه چې په امر حاضر معلوم کې به علامت د مضارع حذف کیږي. نو چې کله مونږ علامت د مضارع حذف کو نو که د هغې نه بعد حرف متحرک نو بیا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو، او که چرې ساکینو نو بیا د هغې نه بعد مونږ به عین کلمې ته ګورو. نو که عین کلمه مکسور وه لکه څنګه چې په ترمی کې عین کلمه دا میم دی او دا مکسور دی نو مونږ به حمزه وصلي په شروع کې مکسور راوړو. او که چرې عین کلمه مفتوح وه لکه څنګه چې په ترزوا کې دا نو بیا به مونږ هم حمزه وصلي مکسور راوړو. او که چرې عین کلمه دا مضموم و نو بیا به مونږ حمزه وصلي په شروع کې مضموم راوړو لکه څنګه چې په تدعو کې مونږ راوړي د حمزه وصلي مضموم ځکه چې عین کلمه په دې کې مضموم ده. نو فرق به دا وي. نو د امر حاضر معلوم گردان به مونږ سره د ترمی نشي ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا. نو د امر حاضر معلوم کم گردان د ناقص او د لفیف نه که د هغې په لومبۍ صیغه کې زیرو نو د هغې گردان به د اخیر نه بلکل د دې به شانتې وي. او د ترزوانه د یرزوانه مونږ سره د امر حاضر معلوم گردان د ایرزوا، ایرزویا، ایرزوو، ایرزوی، ایرزویا، ایرزوینا. نو د امر حاضر معلوم کم گردان د لومبۍ صیغې په اخر کې چې فتحه وه نو د هغې گردان دا به د اخیر نه د ایرزوا په شانتې وي. او د تدعونه مونږ سره د امر حاضر معلوم گردان دی ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعونه. نو د امر حاضر معلوم د کم گردان د لومبۍ صیغې په اخر کې ضمه وي نو د هغې پوره گردان به د اخر نه د ادعو په شانتې وي. نو دا مونږ سره د فعل جهد بلم، فعل امر او د فعل نهي د هغې گردانونه شو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.